بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا دویم سره ته مونږ ویلو دا ایمان خبره تر مونږ کړی و چې ایمان د لغت په اعتبار سره ستوي یو خو عام خلکو دا خبرې کړې چې لکه دا باب فعال نه دی او باب فعال د حمزه بګیا د تعدیت لپاره د یا ضرورت لپاره ده مصنف رحم الله علیه چې نه ایمان هغه تصدیق ته وایي او په تصدیق کې درې خبرې پکار دي کمی یو دا چې کم کس دا خبره کوي نو دا خبره دا هغه رښتونه ګڼل دا خبره یقین کول او دا خبره قبل اول او کله چې بګی دا درې خبرې نه نو هغه ته لکه ایمان نه ویلېږي ویلې باندې دا خبره اتر شو وز د ایمان لغوی تعریف نه چې کله مصنف وزګار شو نو د ایمان شرعي او اصطلاحي تعریف کوي د ایمان په شرعي تعریف کې پنځه مذهبونه دي نمبر 1 مذهب ادباز اهل سنت والجماعت چې هغه شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه او علامه فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه دا غو ده دوی چې ایمان دا د تصدیق او د اقرار دوانو نوم ده اجمالاً دا پنځه مذهبونه دادي د بعض علما کرام د اهل سنت والجماعت چې علامه فخر الاسلام او شمس الائمه دوی چې ایمان د سنوم ده د تصدیق او د اقرار نوم ده صحیح شولا دویم نمبر هغه جمهور محققین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې مسلک داره چې ایمان صرف او صرف د تصدیق قلبی نوم ده او اقرار باللسان په دنیا کې د احکاماتو جاری کولو د لپاره دا شرط ده په دې باندې پوښوي هغه دا غوی را بعض علما د اهل سنت چې ایمان د دوه سيزونو ده یو د تصدیق قلبی او یو د اقرار صحیح شولا او دویم مذهب د چاره جمهور محققین او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې ایمان د یو سيز نوم ده چا څه شری تصدیق نوم ده او دا اقرار باللسان په دنیا کې د احکاماتو جاری کولو د لپاره جننه دا شرط ده چې په دنیا کې د احکامات په پاغه چا باندې جاری کیږي چې کم کس نه هغه با اقرار باللسان کوي چې تفصیل را روانه خدا سي اجمالا مهما دریم مذهب د کرامیه او د کرامیه هغه وایي چې د ایمان صرف د اقرار باللسان نوم دی تصدیق پکې نشته لري خبره اترې دلیل او جوابونه دا بر رواني څلورم مذهب هغه جمهور محدثینو د فقهاو د متکلمینو او د معتزله ده او خوارج هم د سوي چې ایمان دا د دریو سيزون نوم ده یو د تصدیق قلبي اقرار باللسان او عمل بالارکان د دریو سيزون نوم ده تاسو کوئی متکلمینو او معتزله محدثینو دوی چې ایمان د سيزون نوم ده د دریو هغه یو تصدیق قلبي اقرار باللسان او عمل بالارکان او قدریه فرقه دې کنه ناوي چې بس ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر معرفت نومده چې څوم پیغمبر سلام راوړي دي دا غیر په دندلونم چې نه دا قدریه وای دا ایمان دی د ایمان په باره کې څو مذهبونه شولو پنځه مذهبونه شولو نمبر 1 مذهب دا چاره دا بعض اهل سنت والجماعت چې علامه فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه او شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه دوی چې ایمان د سنوم دی د دوه سيزونو دی یو د تصدیق قلبي او یو او دویم نمبر جمهور سوی جمهور محققین امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ چې ایمان صرف د تصدیق قلبي نوم دی او په دنیا کې د احکاماتو جاری کول لپاره شرط څه شری اقرار باللسان دی او دریم نمبر مذهب د کرامیه دی کرامیه سوی چې ایمان صرف دا اقرار باللسان نوم دی او څلورم نمبر مذهب د چاره د جمهور محدثینو د متکلمینو د فقهاو د معتزله او د خوارجو
د دو مذهب سره چې ایمان د سوچ جنون دی نمبر 1 سره اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالاركان او پنځم نمبر قدریه سوي لګي سوي چې ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم سجن به عمر علیه الصلاه والسلام راوړي دی وای باندې وز د اولنې مذهب پدې کې بوس مصنف رحمت الله علیه د هر مذهب خبرې به کوي چې دې مذهب والا د ایمان تعریف دې کړه دی ولی کړه دی دلیلونه سری کم چې د پنځ باندې راجح دی نو هغه اثبات او د کم چې نه دی راجح هغه جوابات اعتراضات دا بکې د اولنی مذهب د بعض علما کرامو د اهل سنت والجماعت علامه شمس الائمه او فخر الاسلام دا غیر مذهب خلاصه را ده چې ایمانی شرعي دي ته ویلېږي چې اجمالی تور باندې بندا هغه ټول خبره رښتیا وګڼي کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم ته اندار وړي او دغه خبرو د حق او د سچ کېدو اقرار هم وکړي چې کوم خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي نه دري اجمالی ایمان چې نه د په قسم لري ایمان یو ایمانی اجمالی دی یو ایمانه تفصیلی دی ایمانی اجمالی به څه یو مراوړي دي نو آی باندې ما او ایمان تفصیلی چې کوم خبره هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دا نه ثابت دي نو پای باندې لګ اجمالی تور باندې لګا دا چې لکه قران دی او پنځه منځونه دی او دغه شان د روزي دي دا او تفسیری ایمان چې سمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي نو ایمان جزوی چې کم خبرې دي دا په هر مسلمان باندې داګه لره ایمان لرل ضروری او کم چې ایمان تفسیری دی نو دا فرض کفایه دی لولنه فرض اجمالی چې نه دا فرض عین دی او تفسیری ته دا فرض کفایه ده کله علاقه څخه خلق ټول جزئیات ورته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین معلومي ټول غاړه خلاصيږي د دې وجه نه د علماء کرام فضیلت ته د عام خلکو باندې په دې خبره باندې تاسو پوه شئ ها نو دوی دا دغه بعض علما د اهل سنت والجماعت چې ایمان دا د دوه څه نوم دی یو د سرم دی د تصدیق او دویمو د اقرار د تصدیق څه مطلب دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوم راوړي دي نه ته حق او سچ وګڼي او دویم نمبر د حق او د سچ کېدو اقرار هم وګي د حق او د سچ کېدو څه وګي اقرار وګي دا اولنې چې دا تصدیق قلبي دا چې دا اصلي چیز ده دا سره اصلي جز ده ایمان دا په هیڅ یو حالت کې دا ستانه لري کېدل نشي په هیڅ یو حالت کې لري کېدل نشي اقرار باللسان دا یو زائد چیز ده مطلب سنه سو وقیدال لري کېدې شي دا وتا باندې اقرار وکړه اقرار د باندې وکړه زور د بردستی د باندې وکړه چې لکه کفر کلمه وایي کنه مرقوم دي آیا د لاس پر کوم مخبد نه پر کوم تاسو د اقرا کتاب الاقرا ویل چې دې سړي طاقت او قدرت هم په دې باندې چې آتا مړ کول شي یا لاس پر نه پر کول شي نو کده په خپل باندې د کوبر کلمه وای جایز دی د لپاره او په ځل باندې جنین دی با د کینو په ځل باندې به دغه نه کوي په ځل نه به انکار نه کوي وایي نو تصدیق قلبي دا ایمان لپاره ضروري دی ادا په هیڅ یو حال کې جنین دا درنه ساغت کېدې نشي اعتراض پیدا دی چې لکه یو سړی ودا یا د نششو یا بل څه چلو شو نو په دغه وخت کې دا خوده نه دغه تصدیق قلبي نه موجود او ته چې لکه تصدیق قلبي خو په هر ټیم کې په انسان باندې ضروری وي کله چې دی ودا نه په دغه ټیم کې دا تصدیق قلبي نه نمنګ وایو چې مطلب د دې خبردار دی چې دغه وسوم تصدیق قلبي فضله کېشته خواده د خوب د وجنه دا حاصل کېدونه به غفلت راغله او کدا خبره هم لازمو نو شارع چې د دې ایمان تفصیل کړي نو هغه دا ده چې ایمان دې ته ویل کېږي چې څوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړي دغه حق او سچ وګڼي یې په زمانه ماضی کې یا وس او هیڅ یو علامه د تکذیب درنه نه موجوده شي نو دې ودله او د کلمې اقرار د مخ کې نه کړي د ایمان اقرار د مخ کې نه کړي او وزدنه صد تکذیب څخه علامه نه صادره شوی جننی نه صادره شوی نو دا د ضرر نه رسي ضرر به ورته حال رسو شکل د دنه د ایمان خلاف څخه خبره صادره شوی یا اقرار نه وکړي واښو نو شریعت آی کس دوم چې دا مؤمن وای کم کس چې هغه مخکې ایمان نه وړي یا وس ایمان نه وړي او بدمن څخه علامه تکذیب نه نو دا او د سړی چې ده نو اگر چې وس ده ودره
او د کېدو په ټایم کې د تصدیق قلبي نشته راته چیرې تصدیق قلبي بیا چرته هم نشي جوړ کړي نو مطلب دا غره چې لکه دا اوسم دا تصدیق قلبي ته په رزله کې موجود دی خو د غفلت د وجه ورته حاصل شوی نه پوه شو معنی او یادا چې لکه د مؤمن دی ځکه چې د مخ کې اقرار درې خبرې کړې ده او زدن سره تکذیب څخه خبره صادره شوې ده نه پرې پوه شو دې بروه بیا زما مخ کې مخکې باندې پوه شو وای کنه نو اذا عرفت حقیقت معنی تصدیق وکړه چې تاسو پیژندو د تصدیق د معنی حقیقت یعنی چې د دې لغوي معنی سره او لغوي معنی کې چې کوم خبرې ویو د ایمان لغوي تعریف تاسو زده کوئ نو فعلم په دې خبره باندې وزن پوهه چې ان الايمان فی الشرعي چې په شریعت کې ایمان څه ته وایي هو التصديق بما جاء به النبي من عند الله تعالى چې دا تصدیق دی د هغه څه چې راوړي دی هغه لره بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى چې راوړي دی هغه لره نبی عليه السلام د الله طرفنا والاقرار به ولده والاقرار به ولده بل ما په دې کتاب بل پیج باندې او په دې خبره باندې اقرار کول یعنی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړي دي دا حق او سچ ګڼل او دویم د دې خبرې څه کولو د دیو بنیز باندې ایمان د دوه څه نوم دی یو د سلام دی د تصدیق قلبي او دویم د سلام دی ای تصدیق النبي صلی الله تعالی علیه و آله وسلم بالقلب عند زړه د نبی علیه السلام تصدیق کول فی جميع ما علم بالضرورت هغه څه چې معلوم شي د پیغمبر سلام نه به ضرورت مجيئه به من عند الله چې دا غیر اتل شي د الله تعالی به ضرورت نه مطلب دا دی چې هغه دا ضرورت دلته ضروری په مقابل استدلالی کې دی چې بدیهی وي ضروری مطلب یې اصله بدیهی چې بغیر د نظر او فکر نه حاصل شي او یا د دینه مراد هغه د کوم نقل شي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په تواتر سره لکه مون شو قران مجید شو ادا شانت روزه شوې لکه پوه شو به معنی او یا د ضرورت نه مراد ما علم به ضرورت مراد دا هغه څه دي کوم چې خاص او عام خلکو د جن دا معلومي لکه حد قذف شو دا شو ما علم به مجيئه چې دې راتل ثابت وي معلوم شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله طرف نه اجمالا دا وایي کنه چې لکه تفصیلی ایمان راوړل چې دا ضروری نه دي تفصیلی ایمان راوړل دا فرض کفایه دي چې بلې په څومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څومره خبره ثابت یا ټول منل او هغه تصدیق کول دا وار چاته نه معلوم دا ده دا سن ملينا لا لګنا اسماعیل ته خو دې خانه کم ځای اوس په بده دا ولې ودی لټک نه مونږ دونه چې وتا ته نشو میسته چې تا د خوب وتختونه او د پاسه زه شاته ودرېږم ها او په دې خبره باندې پوه شوي نو اجمالی ایمان د ایمان راوړل لپاره اجمالی ایمان پوره دی چې د چې سم بیا اسلام راوړي د وین بری باندې وسه چې راوړي دي کنه نو باندې تفصیلی ایمان لړل د انسان لپاره دا فرض کفایه دي فرض کفایه مطلب دا دی چې په علاقه کې خلق عرب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول دین باندې ځان پوهږي نو دا د ټولو غاړه دې په دې باندې خلاصيږي نو یې مجيء به من الله تعالی اجمالا فانه کاف فی الخروج عن عهده الايمان واذا کافی ده یعنی دا اجمالی ایمان کافی ده پورا ده فی الخروج به فیستل ازرع عن عهده الايمان دا ذمہواری د ایمان نه ولا تنحت درجته عن الايمان تفصیلی او نه کمیږي د درجات د ایمان تفصیلی نه فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا الا بحسب اللغه الګه وې کم چې مشرک من خدا خبر او کړله چې د دې تعریف په اعتبار سره ایمان د دوه سيزونو دی یو دا تصدیق قلبي او یو د سو
اقرار باللسان. نو تصدیق قلبي څه شی دی چې په ځل سره پیغمبر سلام سره وړي نو هغه باندې څه ایمان لر. نو وس یو کس دی مشرک دی خدای د الله پاک توحید چې نه مني د الله پاک د الله پاک مشرک چې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وړي دي نه د پای باندې یقین شته پای باندې یقین شته هغه مني چې دا لګي اقرارم کوي او الله پاک یو نه غني یو نو دې چې دا کافر دی نو د ایمان په اعتبار سره قدرت ده ایمان لغوي تعریف ورته حاصل لري مشرک ته ایمان لغوي ولې ځکه چې دا تصدیق کوي کنه مشرک سره دی مشرک سره دی نو خدا مني چې دا دین د پیغمبر علی السلام دی او دا مني چې دا حق دی او هغه دا مني چې زما په ایمان دی او په دې کې د علامه تکذیب نه موجودي کې چې الله پاک یو نه غني نو ایمان تفصیلی پکې دا نشته چې څوم پیغمبر سلام راوړي دي هغه پای باندې ایمان نه راوړي دغه پیغمبر علیه السلام پکې دا نه ویلي چې دا بل الله سره شریک جوړه دیو جن الله پاک چې دوی ته ایمان حکم کړی دی د ایمان حکم په لګول دی په قران مجید کې دا ایمان لوګو په اعتبار سره چې الله فرمایي و ما یؤمن اکثرهم بالله ایمان نه راوړي اکثر د دین په الله سره الا وهم مشرکون مگر مشرکان د مشرکان دا ایمان لوګو دی خوش فالمشرک بس هغه مشرک المصدق بوجود الصانع چې تصدیق د وجود د صانع چې الله پاک موجود دی وصفات او د الله پاک د صفاتو د موجودون تصدیق کوي لا يكون مؤمنا ده مؤمن نه الا بحسب اللغه مگر په اعتبار د لغت سره دلند سره یعنی د ایمان د لغوي تعریف په اعتبار سره د مؤمن دی دون الشرعي د شریعت په اعتبار سره د مؤمن نه ولې یعنی د ایمان شرعي ته نه حاصل بلکې ایمان لغوي ورته حاصل دی ایمان شرعي ول نه حاصل لاخلاله بالتوحید زګه چې د په خلل ورته په توحید ته لګي دی او الله مني والله پاکو یو نه مني و الیه اشاره بقوله تعالی او بدی کې اشاره ده الله دی قول ده وما يؤمن اکثرهم بالله الا هم مشركون چې ایمان نه راوړي اکثر د نه مگر دو مشرکان دي والاقرار بدا ذم جز ده ایمان په تعریف کې ذم جز چې یو تصدیق پکار دی یو اقرار باللسان پکار دی به ای باللسان الا ان التصديق ركن لا يحتمل السقوط اصلا واذا تصدیق دا اصلي رکن دی نو دا چرته هم د سقوط احتمال نه لري والاقرار قد يحتمله او اقرار دې نه دا احتمال د سقوط لري کما فی حال الاکراه لکه بعض د اکراه یعنی تابان چا زور زبردستی وکړه نو زور زبردستی په ټیم کې ته خو دا اقرار کستانه لاړ شي یعنی کته دا الله یو ونه غني دا ویلو په اعتبار سره نو ټیک تا خود زړه نه دین دا بمنه الله نو تصدیق دین دا لکه ما تاسو چې دا اصلي رکن دی او دا چې کم دی دا اقرار دا سره دا زید فإن قيل واستاد خبر وکړه چې تصدیق دین دا د سیورو کنده چې دا انسان د زړه د سر نه اډو لري کیږي منو بلکې دا به هر ټایم چې دا موجود وي کنه نو بدی خبره باندې اعتراض کوي چې فإن قيل كول شيء قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة چې د غفلت او د نوم په وخت کې خلک انسان ته دا تصدیق نوي باقی نو ته خو چې لکه دا تصدیق دا بر انسان نه لري کی چتا لکه پوښوي نو قلنا موته التصديق باق في القلب تصديق وسم بدلګه باقی ده هو الذهول انما هو عن حصوله دلیل غفلت دلیل ذهول دلیل حصول نه جندار غلره مطلب دا کوي چې وسته حاصل شوه نه ده نو خوشته پسله کې موجود ده غوز ده نه ته متوجه نه ولو سلم او کچر استاد خبره ومن لشيهم استاد خبره ومن لشيهم نفشارع جعل المحقق الذي لم يطرى عليه ما يزاد في حكم الباقي کچر دا ومن لشيهم نو شارع ګرځول لري هغه چې ثابت کړل شوی دی لم يطرى عليه چې نوی تاریخ شوی نه راغله باغ باندې ما سيزادو چې هغه متضاد وي دي سره فی حکم الباقی په حکم د باقی کې حتی قال المؤمن اسما چې مؤمن دا نوم دا هغه چاره امن فی الحال او فی الماضی چې د ایمان وروړي فی الحال یا په حالت ماضی کې
ولم يطرأ عليهما وعلامه التقديم او نه تواري شوی نه راغلی په دنه علامه تقدیم نو وس دا او د سړی چې یا غافل چې دی نو دغه ایمان مکه اقرار خو کړه لري په وس دنه څه علامه تقدیم نه راغلی چې موږ په باندې حکم ولګو چې دا کافر دی لہذا دغه اوس مؤمن دی هذا الذي ذكره دا خبره کوم چې ذکر کړل شوی من ان الايمان هو التصديق والاقرار یا ایمان چې دا تصدیق او اقرار دی مذهب بعض العلماء دا مذهب د بعض علماء دی اسو دي هو اختیار امام شمس الائمه وفخر الاسلام او دا غوړه کله شوی دی دا غوړه د خبره ده دا امام شمس الائمه او یو دا علامه فخر الاسلام پوښوي وذهب جمهور المحققين د دینه دویم مسلک د ایمان د تعریف دا ویم پسې که بس ته زه دا واړوي تاسو ها